انسان بوډا شي سپینګیری شي نظر هم کمزوری شي او دا واپس ماشوم شي ښه چې دا څومره عمر وای نو دا پلار واپس ماشومتوب ته ځي دا مور واپس ماشومتوب ته ځي په وړه وړه خبره باندې د بچي نه ګیله کېږي په وړه وړه خبره باندې خفه کېږي خو دی دیړه وچوي نن سبا اوه هغه کلک سترګې لوریانې هغه کلک سترګې بچي هغه کلک سترګې انګېندې هغه کلک سترګې زما عزتمندو انګورېنې چې خواښې مري که مورې مري او که چوي که پلارې مري او که چوي نه پې پروا شته نه د بچي پروا شته نه د لور پروا شته او نه زما عزتمندو د دې نو هغې بچي دي لور ده زوی دی هغه په پلار او په مور نه خفه کېږي دا خو پردي کور نه راواده شوي ده نو دا به پې څه خفه شي دا به څه خیر خبر واخلي دا به څه خیال وساتي هغې خپل د ځیګر نه پیدا دي د خپل بدن نه هغې تپوس نه کوي خپله دا مور په دې اوږه باندې کېنوه او عربستان ته بوځه او پیدې بوځه او هلته زما محترم عمره پې وکړه دا عمرم پیدا وکړه ووه چکرې دي دا چکرې پیدا وهه مور دې په اوږه کېنولې ده او زما محترمو حج پې وکړه د حج هغه سخت او تکلیف برداشت کا بیا د هغه ځای نه را روان شه سوکنو شهید آباد ته راځه دغه مور په اوږه باندې راوله قسم په رب العالمین کمې مور چې تاله د سینې پی درکړي د هغه پیو یوې قطرې حق هم ته نشي ادا کولی چې کوم زما محترمو سخته مور تېره کړې ده تکلیف تېر کړی دی په پیدایش کې ستا د تربیت په وخت کې تا د راغټولو په وخت کې چې مور کومه سخته تېره کړې ده پلار کومه سخته تېره کړې ده زما عزتمندو د هغه سختې د هغه تکلیف د یوې قطرې زما عزتمندو دا مقابله نشي کولی بچی مور ته سر قدر نه راښکاره کوي خپله بسترې جدا کړي کور جدا کړي چې بس زه پیشه او ښځه پیشه او بچي پیشه او د هغې سنبالول پیشه تاسو پیشه او کارم پیشه دغه پلار دغه مور زما محترمو 15 او شپږ او 8 بچي دا به پتنې تنها باندې به د دې پرورش کولو دې له به رزق ګټلو روپۍ به ولا پیدا کوله او دا به ساتل نن دا و سنډاګان به زما عزتمندو دا یو مور او پلار دا بوډۍ مور او پلار به دا به نشي سنبالول او دا به کله یو ته وي دا توانه او دا توانه دې ته څوک هم غاړه نه ږدي هغه والدین هغه مور او پلار چې یو پلار په خپله ډایرۍ کې د یو بچي دربره واقعه زما عزتمندو ذکر کړې ده زوی سره په یو باغ کې ناست دی زوی وړوکی دی ماشوم دی تازه خبرې زده کړې دي یو کارغه راغی په یو ونه کې کېناستو او دا ماشوم د دې پلار نه تپوس کوي بابا جانه دا څه دي ورته وایي بچیه کارغه دی ماشوم بیا لږې لوبې موبې وکړي بیا کارغه ته پام شي وایي بابا جانه دا څه دي بچیه کارغه دی کارغه دی ما ته وایي کارغه دی بیا تپوس کوي او پلار ورله جواب ورکوي چې بچیه دا کارغه دی یو زمانه داسې راله چې دا پلار کمزوری شو د پلار مټې کمزورې شوې د پلار ځواني لاړه پلار کې کمزوري راله بوډاپه راله پلار چې به په ځوانۍ کې کومه مزدوري کوله اوس هغه شان نشي پلار به په ځوانۍ کې کمې روپۍ پیدا کولی اوس هغه شان نشي کمزوری شو مور دې کمزوری شوه پلار دې کمزوری شو اوس هم د پلار نه پیسې غواړي اوس هم پلار ته محتاج یي اوس هم پلار له پیغورونه ورکوي اوس هم په مور باندې لوښي انځي اوس هم په مور باندې وړه غږي ستا ښځه په کور کې موجوده ده خویندې دې موجودې دي قسم دې زما محترمو هغه پلار بچی ته چې کم دی په خوږ انداز کې په شیرین انداز کې جواب ورکوي خوږ انداز کې جواب ورکوي یو زمانه داسې راله پلار کمزوری شو بوډا شو سپینګیری شو زندگی تیره شوه دا ماشوم غټ شو ځوان شو طاقت کې شو او مقه شان باغ کې ناست دي او مغه شان یو کارغه راغی او زما محترمو په ونه کې کېناستو اوس دا پلار بطور امتحان دی زوی باندې یو امتحان کوي پلار دی بچی نه تپوس کې بچیا دا څه دي
وی بابا جانه دا کارغه دی. بیا دویم ځل ته بیا تپوس کوي بچیا دا څه دي؟ یار کارغه دی که نه ګوره ښه لب او لهجه بدلیږي. بیا دې تپوس کوي وی بچیا دا څه دي؟ وی کارغه دی که نه یار 100 ځل مې ورته ویې کارغه دی کارغه دی کارغه دی. دماغ دې کار کوي که نه کوي؟ مازغه دې راله وخوړل 6 ځل مې ورته ویې کارغه دی. پلار بې عزته کي خیال مو دی پلار بې عزته کي. پلار یې جب ته لاس کو ډایري راویستله او بچي مخې ته یې کلا وکړه. بچي یو زمانه داسې وه چې ته کمزوری وې ته ماشوم وې تا خبرې نه شوې کولی تا څه پېژندل نه تا کارغه نه پېژندو تا ته دا خبرې چا وښودې تا ته د تلو طریقه او سلیقه چا وښوده ستا دا سمج د کوم ځای نه راغې ستا دا طاقت او عزت دا د کوم ځای نه راغلی پلار دې نه و ته به نه وې ته نه وې ښځه به دې نه وه بچي به دې نه و. دا ټول د مور او پلار برکت دی د مور او پلار برکت دی. وی بچیا دا وګوره بچی هغه پاڼه زما عزتمندو مطالعه کوي پړاوی او د بچي د سترګو نه اوښکې روانې دي او زما محترمو پلار په هغه پاڼه باندې هغه ټوله واقعه لیکلې وه چې بچیا کله ته ماشوم وي دغه شان دې ځنګل کې دې باغ کې دا کارغه راغې په دې ونه کې کېناستو تا ما نه یو ځل تپوس وکړو ماشوم وي نه پوهېدلې ما درته وویې بچیه دا کارغه دی بیا دې تپوس وکړو ما درته وویې بچیه کارغه دی 100 ځل دې تپوس وکړو ما درله د یو نه بل انداز کې خوږ انداز کې شیرین انداز کې میټه انداز کې بهترین انداز کې په خوش اخلاقۍ سره په خوش طبیعتۍ سره په اوار تندي سره ما تعالی جواب درکړی بچیه دا کارغه دی بچیه دا کارغه دی بچیه دا کارغه دی. او زویا ما تا نه یو 2 ځل تپوس وکړو چې دا څه دي او تا راته ویې کارغه دی او په 3م ځل راته غوسه شولې په 3م ځل دې را باندې بدماشي وکړه. بهرحال د دې والدینو په موږ او تاسو باندې بې شماره احسانات دي د دې خپلو والدینو احسانات به نه هېرو. کم سړی د والدینو نه ازاري پاتې وي لاړ شئ وګورئ قسم پر رب العالمین خورس به مخکې دا به ورپسې والله چې زما محترمو سونې ته لاس اچوي هغې نه به خاورې جوړېږي. الله رب العزت خوار وزار کړی وي در په در وي بچی هم نافرمانه ښځه هم نافرمانه قسم دی د هغې زندګي د جهنم زندګي وي چې د چا نه مور و پلار خفتلی وي خو هغه د شرمه نه غږ نه کوي د شرمه نه غږ نه کوي ځان باندې چې کم دی بس کور کې ښځې هم ټکوي بچی هم ټکوي بار راوځي بس ځان واپس سیټ را سیټ کی ګلونه اولی بره نه به ګلونه راځي چې خاورې اولی بره نه به خاورې راځي پخوا ټوله دا سلسله چلېدله چې شپېتو به شو د ایشتو به شو بچي به په بورۍ کې واچولو بابا جان سپینګیری شوی دی د خیره سره کور نه وباسه خپل اصلي خپل مقام ته رسوه نو یو د لوی ګړنګ نه به پلار غزار کو کیسه به ورله ختمه دغه شان دا زما عزتمندو دا ترتیب او دا سلسله چلېدله اخره کې یو بچی پلار یې همدغه شان بوډا شو بورۍ کې واچولو پشا کړی دی روان دی چې کله هغه ګړنګ ته ورسېدو او د هغې نه یې پلار خطا کولو نو زما محترمو دلته یې پلار ورته څه نصیحت وکړو چې بچیه ته خو ما د دې کمر نه خطا کې او زه به اوس مړ شم کیسه به مې ختمه شي خو دا دې ذهن کې کېده چې ورځ په تام دا را روانه ده ستا بچي به هم تا دې ځای ته راوړي او د دې ځای نه به دې داسې ورځې او کیسه به درله ختموي اوس ستا خوښه ده هغه ځای کې هغه بچي فیصله وکړه چې نه جي نه دا چرته هم نشي کېدی واپس یې خپل پلار کور ته راوستو پاک صفای یې ولمبولو یختې وله غوړ که خدمت یې وله شروع کو قسم دی زما محترمو هغه بچې الله د زمانې بادشاه جوړ کو